بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیاتونو کې فرمای وی کله چې د راز ساتل دا ډېر اوچت شی دی په جهاد کې خاص کر په فوجي معاملو کې بیا د امیر او د کشر چې کله اطاعت او د خبره شي نو راز له یو ډېر لوی اهمیت دی نو راز ساتل پکار د چا خبره بل ته کول هېڅ پیسه نه کول پکار او دکه شان بیا د خندا دپاره یا چې دی نو د هغه د سپکولو په نیت باندې وایه دا بیا بلکل نه پکار او یا دا نقصان دپاره لکه چې دی به کول چې مسلمانان کمزوري شي د یرې خبره به ډېره زر مشهوره کړئ په مدینې منورې حمله کېږي نو سم یې مشهوره کړئ एकदम اسم نو یا دا کشان به وي چې یاره د جنګ په منځ کې به اعلان وکړي چې معاهده وشوه نو اسپن داسې کیسې به کول نو الله رب العزت وایي که چېرته داسې څه خبره راشي نو چې کم د عهدو لوی لوی خلک وي هغې له لاړه شي صاحبان د امر وي صاحبان د فقه وي هغې له لاړ شي هغې نه تپوس وکړئ چې دا کیسه داسې ده نو هغې په دې هغه استنباط والا وي هغه ښه تحقیق کوونکي ښه ریسرچ کوونکي هغې په یو معاملې د ته ته وررسي ښه پوهوي په حلو کې نو هغې به تا ته وایي چې هغې څنګه خبره وایي اوهو دا خبره د کوم ځای نه هغې به درته وایي چې بهی دا ټیک ده یا غلطه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډایرکټ هغه ټیم موجود هغه طرف ته معامله خپله وړه مصابه پرې پوهېږي نو دا خبره ده واذا جاءهم هر کله چې راشي دوی ته امر څه خبره څه معامله من الامن د امننا د منافقانو ته راشي او الخوف یا د یارې نه اذاعوا به نو دي ښه افشا کړي لره ښه خوره کړي سم زر زر یې خورې ټینګېږي نه له خیره ولو ردو که چېرته واپس کړي وي دي دوی دغه خبرې لره معاملې لره الى الرسول رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته و الى اولي الامر او صاحبانو د فقه طرف ته صاحبانو د امر طرف ته قاضي طرف ته وغیره یا حاکمانو طرف ته منهم د دوی نه یا صاحبان د فقه طرف ته لکه امام رازي رحمت الله علیه فرمایي چې دا آیات څه خاص نه دي د جهاد پورې چې صرف په دا نه په نورو معاملو کې لکه د فقه مسایل دي صاحبان د فقه چې کوم دي لوی لوی امامان هغې طرف ته مسایل وړي وإلى الرسول وإلى أولي الأمر وصاحبانو د فقه طرف ته منهم د دوی نه لعلمه الذین نو هغه به پوه شوي هغه کسان یستنبطونه چې ښه تېح ته رسېدونکي دا خبرې دي یستنبطونه چې اهل د استنباط دي یا یستنبطونه چې ښه تحقیق کوونکي دي منهم د دوی نه ښه پوهه دي د دوی نه ولولا او که چېرته نه وي فضل الله فضل د الله تعالی ورحمته رحمت د الله تعالی لتبعتم الشیطان تاسو به تابعداري کړې وه د شیطان الا قلیلا مگر لږو نه لږو کسانو به تابعداري نه وکړې فقاتل وجنګېږه فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې لا تکلفو بوج به نشي درچولی په تا باندې سزا به نشي درکولی تعالی الا نفسک مگر د خپل ځان تعالی وایې زه د هر انسان په خپل ځان باندې پړ دی د یو سزا به بل له نشي ورکولی ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم ستانه به د جهنمیانو باره کې تپوس نه کېږي چې دا پلانکي ولې تلو ستانه به دا تپوس کېږي چې تا ولې زنا کړې ده ستانه به دا تپوس کېږي چې دا نظر دې ولې غلط استعمال کړی دی ستانه به دا تپوس کېږي چې دا مونځ دې ولې نه دی کړی ستانه به دا تپوس کېږي چې دا غیبت چغلي دې ولې کړی دا پردي کورونه دې ولې روان کړي دا ګوټ منترې دې ولې کړي دي
مسلمانان دې ولې جنګولي ستانه به د دې تپوس کړي ستانه د لالا او د کاکا او د ماما بس دعوت دی تبلیغ دی چلوه چې تر کمې د لاس وځي په لاس باندې اوس کشران دي زامن دي بچي دي لوریانې دي په هغې ستا له لاس وس کېږي ټک ته وباسه ښه مضبوطه وه بهی ته مونځ نه کې ته ګیره وې ته چې دې پرده نه کې او ستا کوم ځای بیا د خولې وس کېږي په خولې پوهه بهی بچی ته وګوره تا سره خبره نه کوم که نه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه مبارک باندې چاړه راکړي ځکه په ګیره باندې بلیډ راکړل یا وړکول داسې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه مبارک باندې چاړه راکړل بچی زه به نن پس تا سره خبره ونه کوم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه کړې زموږ محبوب پیغمبر خفه کړې هغه شان لور ته بچی ته پرده نه کې نو داسې قسمه اوس د خولې وستا کېږي اوس په خوله دې وس نه کېږي ته څه راوباسې لکه زموږ استاد محترم مفتي اعظم پاکستان مفتي ضروري خان صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې فرمایل مردان ته راغلي و هغې ویل چې دغه داسې ورته دا یو خانو په جهانګیري کې هغه له به زه راتلم ما به مدرسې دپاره چنده د هغه نه وړله وای د هغه بچو په یورپ کې لوریانو موریانو زامنو ټول هلته سبقونه وي هغې نو والله علم چې ما سره هر څه لوبه کړې ده خو مور او پلار خانانو جرده او چرته د ټول جیداد نه یا ورپسې د لیکلي په ژوند باندې چېرې لوبه وه خو هغه وایي په دې آیات یې خبره کوله چې تلک الایام نداولها بین الناس دا وختونه په خلکو باندې اوړي راوړي په چا راخته بیا سخته په چا سخته بیا راخته وغیره وري کله خوشحالي کله خفګان کله صحیح کله صحیح خیر نو هغه دا خبره کوله وایي بیا وایي دغه بچو ورسره داسې کار وکړو د پلار او مور سره چې ټوله د جیداد د هرې کیسې پیسې د کوره دکه شان راوباسه وی چرته به ما د هغې نه چنده وړله او چرته اوس هغه پلار یې ما سره د هلکانو په مدرسه کې یو څوک په ور باندې دی او زنانه چې ده نو هغه ما د زنانو په مدرسه کې ساتلی ځان سره دکه شانې کې یوازې راوباسه نو اوس دکه شان بعضې وخت د سړي هغه تربیت دومره غلط کړي چې هغه بچې لوریان یا دې حد له ورسي چې بیا د سره خبرو اورېدو ته تیار نه ولولا فضل الله کجرتنوی فضل دا اللہ تعالی علیکم پدا سبحانی ورحمت دا اللہ تعالی لاتبعتم الشیطانو نتاسو تابیداری کری دا شیطان الا قلیلا مگر لگ فقاتلو جنگی فی سبیل اللہ پلا دا اللہ تعالی کی لا تکلف تکلیف بنش در کولی تاسو تا الا نفسک مگر تخپل زان وحرد المؤمنین اور آتیس کے مومنانو لرا جہاد باندې مسلمانان دا پارا بکل ناکل جذباتی مقررین هم ساتی کله په سټیج یو خوازي کله بل خوا ګرم تقریرونه به کوي خلک به جهاد ته تیاری هره شعبه کې به خلک ساتي عسى الله قریب چې الله رب العزت ان یکف بنکی ها کسانو لرا یا ان یکف چې بنکی باس الذین لا سن دا کسانو کفرو چې کافران دي والله الله رب العزت اشد سخت بأسا په گرفت سره چې کسان راټینګي الله رب العزت باندې کې سخت دي چې راټینګي کې بیا د چاپلارم ته نشي خلاصې دي الله رب العزت په عذاب ورکولو کې سخت ترین عذاب ورکوونکی چې ورکی نو بیا د چاپلارم د عذاب ځان نشي بچ کول یا الله رب العزت په جنگ کولو کې دی جنگ کوي الله رب العزت خو یو معمولی د ماشو لخر تم د الله رب العزت دی نشي ټینګي والله الله رب العزت اشد سخت بأسا بغرب سرا واس و اشد سخت تنکیل په سزا ورکول سره من هغه څوک یشفاعت سفارشو کی شفاعت حسنه سفارش تنی کې اوس تا ته پته راځي د پلانکی د بانګو بوټ اسکلې دي تا ته پته راځي پلانکی شراب اسکلې دي تا ته پته پلانکی چرس کړي دي قتل یې کړو ته د لپاره بیا کیس لړاوې وکیل یا ته د لپاره گواهی کې یا ته د سفارش کې نو ته باقاعده د سره ګناهګار او یو کس دی تا ته پته چې بې ګناهګیر دی یا یو ماشوم کشر دی او پلار یې بې ګناه د جیداد نه ختموي یا یو تره ورسره زیاتي کوي پلار یې مړ دی نو ته د ده باقاعده سفارش کولی شي بهي دا کار زیاتي دی نو چې تا د ده سفارش وکړو نو ده ته نیکي میلو شوه خوشحاله شو راحت ورته میلو شو باقاعده ته په دغه ثواب کې شریک کي تا ته باقاعده ثواب میلاویږي من هغه څوک یشفع چې سفارش وکړي شفاعت حسنه سفارش تنې کې
یکن نوی بلو د دابار نصیب برها منها د دغنا ومن هغه څوک یشفع چې سپارش وکړي شفاعتن دا شفاعتن سیئه سپارش د بده مثال پته ور یو لور دستا هغه پلار ته دا نشي ویلی چې ماله ټي وي والا یا ټچ والا موبایل راله والا جي او ته ورته د هغې سپارش وکړې نو چې هغه په دې باندې زوی دی او که لور ده څومره هم پرې غلغوشان ګوري نن سبا پرې خلک څه ګوري اکثریت چې د دین سره ټچ نه وي الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي او نو بیا د هغې نتیجه څه راوځي د هغې نتیجه ډېره روانه راوځي د دې معاشرو خلک تاسو په خدای یقین وکړي په خیر الله رب العزت ته معافي وکړي بس موبایل باندې احتیاط وغیره پکار دی داسې نور شیزونه او هغه به بیا څه قسمه ګناه هم ګوري په موبایل ګوري په ګنده میسیجونه یا چې دی نو په ټي وي باندې یا په کمپیوټر باندې باقاعده دا چای چې سفارش کړي چې جی والا خیر د کار به پې کوي د سکول اوس خو معاشره بدله شوې ده ماډرن دور دی جی جدید دور دی نو ماډرن خلک هم دي او مونځ هم ماډرن دي ځان ته اوسګاري هر یو شي ده نو بیا خبره دا ده چې هغه څه کوي څه غلغوشان باقاعده دغه کس ورسره شریک دی یا چا وله روړ د ښه سړي زوی د سعودي نه چې دی نو خلک دغه روړي نو ستارې روړي نو ستار روړي د سعودي نه بی د نیکه د راځي د کم دی نه خلک چې دی د هلته نه باجې چاله روړي د هلته نه چې دی نو داسې ورته یو څه بلا شي ځان خلک ګډ وډ روړي نو دا ګناه ده چې څومره پې ګناه کېږي دا چا چې وله روړي دي دا چا چې پې ګواهي چا دپاره سفارش کړی چې بی پلان ریدګل کاکا له چې دی نو موبایل لږ رولیږه نو باقاعده چا پې څه ګوري دی پې ګناهګار دی ورسه دکه شان که چېرته د نیکۍ کار پې کوي په نیکۍ کې هم دی شریک دی خو نیکي توبه ومن هغه څوک یشفع چې سفارش وکړي شفاعتن سیئه سفارش د بده یکن وي به له د ده دپاره کفلون بوج منها د دې نه سزا د دې نه وکان الله دې یقینا الله رب العزت علی کل شیء په هر څه باندې مقیتا قدرت لرونکي و اذا حییتم او هر کله چې څه وکړي هر کله چې دعا درکړي شي تاسو ته بتحیت بسلام سره دعا وکړي شي تاسو ته په سلام سره یا دعوت درکړي شي تاسو ته په سلام سره یا دعوت درکړي شي تاسو ته په جهاد سره دعوت درکړي شي تاسو ته په تحفې سره فحیوا باحسن منها نو د دې نه ښکلې تحفه ورکړي خبره دا ده چې دې کې د سلام هم یو څو خبرې دي نو خبرې زده کړئ یو څو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو به تراوی مسلمانان نشئ تر څو چې تاسو محبت ونه کې مینه د یو بل سره جایز محبت ها او تر هغې پورې تاسو مینه محبت نشئ تاسو تراوی به جنت ته داخل نشئ تر څو چې مینه محبت ونه کې د یو بل سره او تاسو کې به مینه محبت را نشي د هغې درته یو څه ښیي یو لار ښیي چې تاسو سلام کوئ سلام عام کې چې مینه محبت در کې پیدا شي جی خبره یوه بله کیسه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی چې یو کس سلام وکړي لس نیکۍ دي ورحمت الله ورسره وي بیا 20 و برکات ورسره وي 10 نیکۍ شي نو زنانه به هم سلام کوي او نارینه به هم سلام کوي دا نه په خیر علي په خیر علي سي خانه څنګه خانه مانه به دې پرېږدې سلام به کې او الله رب العزت ته معافي وکړي نو زنانه په سلام کې ډېر زیات کمزوري نارینه هم کمزوري نن سبا سلام نه کوي وغیره سلام ډارې کول پکار نارینه او زنانه دواړو دپاره سنت دي بیا چې سلام وشي جواب ورکول چې دا پر واجب دي او د واجب حکم په شان د فرض دی نو خبره دا ده چې سلام دی دغه اوس یو کس یو چېرته یو څوک رادن نه شو کور ته څومره کسان ناستي به هغوی به سلام اچوي دا سنت دي هغوی به جواب ورکوي دا واجب دی لکه شان په چا باندې تېرېږي ناست دي ولاړ دي هغوی به هغوی باندې سلام اچولی لږ خلک به په ډېرو باندې سلام اچوي دا وغیره دا ردی خبره ده سلام هدایت ورکړي خبره دا ده چې سلام بیا بله خبره دا ده چې که چېرته
سلام یو کس و دسمات وغیرہ کې یو څل خانه کې نو خبرې نه پکار سلام در باندې چا کو بیا چې کله ودس مات کی هر سنوزګار شي بیا ودای جوابو کې په موقع باندې کې سلام نه کول پکار دا کشان د تلاوت پټي وغیرہ پدې نه پکار دا څه خبره ده سره نور څه خبره په کافر به سلام نه چی که کافر وي صرف علیک وي الله دې معافي وکړي. اوس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دې یو معنا ده پس سر و اذا حییتم بتحیه هر کله چې تعالی څوک هدیه درکړي نو چې ستا وس کېږي د هغې نه بهترینه هدیه بیا ته ورکړه په جواب کې. لکه نن زموږ چې څنګه زوړ رواجونه چې تا د بچا مثال په طور چا به غوری کې مسرول نو دې غاړې به خلکو په هغه غوری کې بیا لوښې به یې تش نه لېږه نو ښه خبره ده چا له بیچو وغیره بلا کسی بیسی کېږي د کشن نو تا له چې چا تحفه درکړه نو د هغې نه بهترینه تحفه ورکړه خدای پاک وایي ستا وس نه کېږي چې کله دې وس وشه خیر دې بیا ورکړه علما لیکي او یا عام الفاظو استعمال کا کنه چې جزاک الله الله دې خوشاله کا الله دې برکتی کوي او یا د هغې مناسب وکړه هغه صرف السلام علیکم ته السلام علیکم ووایه یا چې دی نو هغه د 10 روپو تحفه درکړه ستا د 10 کېږي ته هم والله مناسب ورکړه. و اذا حییتم هر کله چې تاسو له دعوت درکړی شي تاسو له دعا وکړی شي بتحیة په سلام سره فحیو نو جواب ورکړئ باحسن منها په ښه د هغې نه بهتر د هغې نه او ردوها یا مناسب ان الله یقینا الله رب العزت کان علی کل شیء په هر څه باندې حسیب حساب کوونکی. الله یقینا الله رب العزت لا اله نشته دی معبود برک الا هو مگر تک یو ذات دی لا یجمعنکم ها برا جمع گداس لرا الی یوم القیامت بورز د قیامت لا ریب بی جنشته شک بای کی ومن اصدق وسوق دی زیات رشتونو من الله تعالی رب العزت نه حدیثه په خبرو کی خبرو کولو کی فما لکم بصری د منافقین دا بس استاد برا فی المنافقین بوارد منافقینو کی خبر دا و چې منافقین د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ظاهرا ایمان نوړو لشل دې دې په مسلمانانو ډیره خمل من مستیا وکړه او من مستیا په خکه د مسلمان ته حکم دی په حدیث کې خیر بیا دا چې دې من مستیا وکړه دی لاړو چې کله لا دی واقعیات کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ بدون راځي پس راجو خاندان مسلمانانو قوم مسلمانانو غرض تیر شوي نو مسلمانانو کې دوه ډلې شوي ځکه چې دی دا هغه تیر کړي مثال په تور لس راځي ورپسې لس نورم تیر کړي او پته نه لګي نو بعض وی چې یاره ته به ایثار شوي سوجه به دا او بعض وی چې نه دی دوکه وکړه د منافقان وغیرہ نو الله رب العزت آیات نازل کړي چې منافقان دي فما لکم سدی استاد برا فی المنافقین چې په بار د منافقانو کې فئتین دوه ډلې شوي والله الله رب العزت ارکزهم الټا کړي دوی لا داری اوس ګیرواله دي چې خلک پړوان دي دا پرستو د منافقان بما په سبب دای کسبو چې کوم عمل کړي اتریدون اراده لري تاسو انت دو چې هدایت وکړي من هغه چا ته الله چې الله رب العزت گمراه کړی دی لاره چا څوک چې الله گمراه کی خو گمراه دغه کار ارڅ دی په خپل کوي رضا نه دوی نو بس الله رب العزت خپل خوخه ته پرېخي و مې څوک چې الله گمراه کی و مې الله تعالی چې الله گمراه کی فلن تجد له سبیلا تبا هدایتونه کی تبا اونمو می هغه لاره بیا پنیغه پسما ودو خوخیدی تاسو غداوی چې بلار شي غیڅ غواړي ودو خوخیدی لو تکبرونه چې کچاته شه تاسو کافران کما کبر لکه څنګه چې دی کوبر کړي پتا ګورونه بس وګرځي دا سوان برابر فلا تتخذوا بس تاسو مونږ چې وینم د دین او دیا دوستان حتی تر دې پورې هاجرو چې تاسو هجرت وکړئ په سبیل الله پلا تعالی حتی تر دې پورې هاجرو چې هجرت وکړئ په سبیل الله پلا الله تعالی کی پاین تولو بس کچر د تاسو سوکړه کچر د تاسو دی اعراض وکستاسو نه مخه والو تاسو نه فخذوهم فخذوهم ونی سیدلا وقتلوهم قدر کې دلرا هیڅ وجدتم چې کوم ځای کې تاسو عمومه دلرا زګه چې اوله او په پټه باندې کوپر کو اوس خو په ښکارا شو نو چې په ښکارا شو د مرتد صداقت لیکتل کې مخکې مرتد خو چون کې بیا به خلکو بل اعتراضات راتله ظاهرا او کلمه وي د دنه معامله الله سره ده اوس خو په ظاهر لړ بلې ډلې ته فإن تولوا بس که جرد دیو گردی استاسو نه یراده کو استاسو نه فخذوهم ونیسه دلرا وقتلوهم قتل کې دلرا ایس وجدتمو کم ځای چې مو تاسو دلرا ولا تتخذوا منهم او ونیسه د دین ولیان سوک دوست ولا نصير او نسوک مددگار الا الذين مگر هغه کسان یسلون چې پناه واخلي
الى قوم دا کافر قوم سره بینکم چې پمیان دا سازو کې و بینهم پمیان دای کې میثاقون وعده وی وجاؤکم یا راشد تاسو ته حسرت صدورهم خبر ادا چې الله رب العزت مسلمانانو ته وایي چې دا کوم قوم سره تاسو وعده وکړه هغه سره بیا مخالفت نه کوي جنگ جګړه باندې کوي یا دا کوم قوم سره تاسو وعده کړی دا یو خبره خو د نور زینو کې و دا بل خبره چې تاسو د چا سره معاهده کړی و سوکران لاغي سره معاهده وکړه لاغي سره پناوښته بیا مر سره تاسو مجنګيږي یا سوکران تا ته وایي چې تا سره نه جنګيږم ستا مخالف سره نه ستا پړډلې نه دا پړډلې زبدي کی سو کې نه يم لکه بنو خزاعه یا چې نو مدلج وغیرہ وایي چې تا سره نه جنګيږي سره نه جنګيږم بس کیسه ختمه ہوتا سره معاهده وکړه بس تمر سره بیا مجنګيږي او جاؤکم یا راشد تاسو ته حسرت صدورهم چې د حسرت صدورهم چې تنگ شوي وي سینې د دې زړونه د دې اندازې خبرې نه یقاتلوکم چې وجنګېږي تاسو سره او یقاتلو یا وجنګېږي قومهم د کافر قوم سره ولو شاء الله که چېرته خوښه د الله تعالی وي لسلطهم نو هماغه به مسلط کړي وي دي په تاسو باندې علیکم په تاسو باندې فلقاتلوکم نو تاسو وجنګېدلي وی د دوی سره هماغه فلقاتلوکم دی وجنګېدلي د تاسو سره فلقاتلوکم هماغه به جنګ کړي تاسو سره ویل یا تاسو بس دی ډډه وکړه بس که ډډه وکړه تاسو نه چې ډډه وکړه تاسو نه فین یعتزلوکم پس چې ډډه وکړه تاسو نه فلم یقاتلوکم او نه جنګيږي تاسو سره نو والقوا ورزولي دا الیکم تاسو جانب ته السلام پیغام د امن معاهده تاسو طرف د امن والا پیغام ورزوي چې جی موږ سره روغ او کې موږ تاسو سره نه جنګيږو فما جعل الله بس نه ګرځولي الله رب لكم پتا سو باندې علیهم په مقابله د دې سبیل سلار په مقابله د دې سبیل سلار الله رب العزت تراته استقامت په اسلام را نصیب کړي